خودل غواړئ یو ځل بیا شکریا. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې په 3 مارچ 2021 باندې د سراب خان چوک په خوا کې مولا بابا گلی کې د یو ملګري نه د اسلحې په زور باندې پیسې اخیستې شوي تقریبا 16,34,500 روپۍ وي. مقدمه د نامعلوم ملزمانو خلاف درج شوې وه، پای کې کاروایي شروع وه. د پولیس د هلو ځلو د سورس رپورټ وغیره د هغې په ذریعه باندې الله تبارک وتعالی رحم وکړو او هغه ملزمان ټریس شول چې دا 6 ملزمان دي چې پای کې 4 ملزمان گرفتار دي. د هغې خلاف کاروایي شروع ده. د دغه ملزمان نه تر اوسه پورې تقریبا 7 लाख روپۍ برآمد شوي دي چې پکې یو موټرسایکل هم داسې برآمد شوی دی چې هغه دیو د غلا په پیسو باندې اغستی دی. په دې وقوعه کې استعمال شوي 2 تماچې او یو موټرسایکل دا هم د ملزمان نه برآمد شوي دي. دغه شانتي ستاسو په علم کې ده چې په 13 ورځو کې په لنډیکس کې زمونږ یو مشر هغه وویشتی شو چې نوم د هغه جهانګیر وه، کیس انټریسو پته نه لګېده. پولیس په هغې کې خپلې هلې ځلې وکړې او هغه ملزمان یې ټریس کړو چې 4 ملزمان دي چې پای کې 3 ګرفتار شوي دي. په وقوعه کې چې کومه قینچي وغیره استعمال شوي وه، سټکې وغیره استعمال شوي وه، هغه برآمد شوی دی. د ملزمانو خلاف کاروایي شروع ده. د دې سره سره د رحیم آباد په حدودو کې په اوږدو کې کریم الله نوم یو کس قتل کړی شوی و، په اصلاح تشین باندې ویشتی شوی و چې په هغې کې پولیس خپله کاروایي هم وکړه، مدعي فریق داویداري هم وکړه او په هغې کې چې په کومو ملزمانو باندې داویداري وشوه نو پای کې 2 ملزمان گرفتار شوي، یو ملزمان لا نه دی گرفتار، پای باندې کاروایي شروع ده. دغه یو انټریس کیس و، دا هم ټریس شو او ستاسو په وړاندې دی. د دې سره سره په 13 ورځو کې محمد خالق نومې کس چې د هغه متعلق دا اطلاع وه چې خودکشي کړې ده او په هغې کې زمونږ انکوایري شروع وه د 174 CRPC کې تحت. پولیس پای کې ډېر په خپلې طریقې سره انکوایري وکړه، حقایقو ته ځان ورسو پته ولګېده چې محمد خالق ځان په خپله نه ویشتی بلکې د هغه لور د پیسو په سر باندې ویشتی چې پای کې باقاعده مقدمه درج شوې ده. په دې کې 2 زنانه دي چې یوه یې خپله لور ده، یوه یې ټبر ده، یو پکې هلک دی چې خپل زوی دی. دا گرفتار دي. کمی چې زنانه دي د قانوني تقاضو پوره کېدو پیش نظر هغه عدالت ته پیش کړی شوي دي، جیل ته لیږلي دي. ملزم زموږ سره دی چې شوکت نامه ده، پای کې مزید تفتیش شروع دی. انشاءالله چې څه شی مخې راغی ستاسو د نظره به وي.